روجا چې کله اوس باغې کی تقریبا اخیری جمعه ده او دې ته جمعه الوداع هم وي اخیری جمعه ورته وي پښتانه په دې خاص مخصوص اعمال نشته چې خاص بعض خلک خاص مخصوص مونږ کوي او دا غي د وجه مونږ ته دونه مارکي وغیرہ دا چې خاص مخصوص اعمال پې نشته خو بیا هم په دې اعتبار سره دا اهم ده چې بابا دا جمعه چې دا زمونږ نه رخصتېدونکې ده او داسې جمعه چې دا بیا راتلونکې نه ده آینده رمضان کې یعنی دا بس داسې ووتلی دا جمعه داسې ده چې بیا دا جمعه راتلونکې نه ده نو یو دوه خبرې درې دا ضروري دي یو خبره دا ضروری ده چې الله رب العزت موږ له او تاسو له توفیق راکو موږ د غروجي اونیسلې نو الله رب العزت قرآن کې فرمایي لعلکم تتقون د پاره دې چې تاسو تقوادار شئ بیا الله وی دا ما په خپل بندګانو لازم کړی دي چې کلمه یې ویلې ده نو چې تا کله دا اونیسلې دا روجي نو ته په د خدای پاک شکر ادا کو دا الله شکر ادا کو وی الحمدلله دوه رکعات نفل کو دا الله شکر ادا کو چې خدایا تا مال توفیق راکو ما دغه روجي ونیسلی شکر بادا کی ځکه ډیر خلک وی الله دې موږ محفوظ وساتي الله دې زمون کورونه محفوظ وساتي چې رمضان راشي او لاړ شي ختم شي خو د هغه کورونو ته دا اندازم نه لګي چې رمضان راغی او کله ډیر خلک وي اعمالو کې د سره شرکتونه کی ډیر خلک وي د جمعې دا رمضان د میاش په تیر شي دا غوړي د الله د ورکړې او د احسان او د فضل سره تعلق ساتي خلکو وخت تیر کی رضی تیر کی میاش تیر شي لیکن اغیو ته دا توفیق ملاو نشي چې هغه د رمضان یو روزه مونیسي ذالک فضل الله یؤتیه من یشاء کہا میں اور کہا یہ نگہتے گل نسیم صبح تیری مہربانی دا خدا الله فضل چې ما او تا د غروجي اونیسلی او د الله حکم پذیرو نو تا او ما تا پدیدا فخر کول پکار دی دا الله شکر ادا کول پکار دی چې الحمدلله من روجي دا تقریبا بس اختتام ته دا ورسو هم دي نو دا الله شکر ادا کول دا لازمی دي ورنا او د دې سره تعلق نه ساتي چې دا روزه سخت نو بیا خلک نه نسی او چې اسانه وي اوس دا دې پر خو اسانه وي ډېر هیڅوک په نه پوهیږي د کوم ډېرو خلکو نه دي نسل خنو جوانانو مضبوطو خلکو نه دي نسل نو چې څوک نه نسی هغه ولا بلا بیماری را پیدا کی او بلا لارم ولو ګول الګا وی روزه نه نسم ولی بیمار ډاکټر درته ویلی نه علم نه تاسو کړي نه نو چا نه وکړ نو خلق ولا بلا لاري رايختي او چې تعالی خدای توفیق درکو نو پدې د خدای شکر ادا کوي عمل دادي چې ته د الله رب العزت شکر ادا کی چې خدایا ستا شکر دې ستا رحم دې او ستا فضل دې زستا ډیر زیات شکر گزار یم چې تا مال توفیق د دې اهم عبادت راک یو دا دویمه اهم خبره دا ده چې ورسره به توبه وباسي او استغفار وکړي بل به ورسره توبه وباسي او استغفار وکړي نو تبوی لکه قرآن کې الله رب العزت فرمای
الله رب العزت د متقیانو صفت ذکر کوي او هغه آیات خو زمانه مخکې وروسته شو خو الله یې کې فرمایي چې د دې شپې دی لږ خوب کوي ما یهجعون ډېر لږ خوب کوي د شپې ډډه نه لګي ډېره کمه لګي الله ته ولاړه کوي الله ته څه کوي دا متقیانو نیکان خلک الله ته ولاړه کوي د شپې الله رب العزت خوشحالي الله ته توبه د الله رب العزت حمد و ثنا او عبادت کوي بیا ورپسې فرمایي وبالاسحار هم یستغفرون او په وخت د سحری کې بیا دی استغفار کوي په وخت د سحری کې څه کوي یا توبه وباسي د شپې عبادت کوي او په وخت د سحری کې دا څه کوي توبه وباسي نو اوس خبره دی کې دا شوه عائشہ رضی الله تعالی عنها چې زمونږ استاد روحانی مور دو زمونږ مور بیبي دو زمونږ د خوري پیغمبر صلی الله علیه وسلم کور ودانه ده نو هغه وی چې ما د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه تاسو کو چې الله رب العزت فرمایي چې دی به د شپې عبادت کوي خوب بنه کوي ډډه به ډېره کمه لګي نو بیا خو پکار داسې وه نو بیا ورپسې استغفار د څه شي کوي یعنی یو کس د الله حمد و ثنا بیان کړه الله ته سجده ولګوله الله یې خوشحال کو نو بیا دې د څه شي استغفار کوي بیا ولې توبه وباسي دا خو سوال خو دی کنه د خو الله ته ولاړه وکړه یعنی دې کې کبي خیال کړي دا تبلیغ والان دا ملګری وي چې هلکه دې غاړې ځې نو تاسو به څه کوئ د کلمې ورد به کوئ درې مو دا به کوئ ګشله نو بابا خبره داسې نو هغه عایشه رضی الله تعالی عنها ورته وایي چې دغه عبادت وکړه دې بنده الله قرآن کې خپله وایي چې دې به ډېر کم خوب کوي ډډه به ډېره کمه لګوي متقي سړی دا دی نیک سړی دا دی چې دې به الله ته ولاړه کوي ټوله شپه نو چې دا الله ته ولاړه وکړه لا خوب یې معمولي وکړه وبالاسحار هم یستغفرون الله وایي چې بیا سحري کې دې توبه مباسي نو بیا توبه د څه وباسي دغه نافرماني کړې نه ده دغه ټول د ثواب کار وکړه سوال دغه ټول د ثواب کار وکړه نو زمونږ استاد خپل پیغمبر صلی الله علیه وسلم ورته فرمایي هغې ورله وایي وی دا سحر کې دی چې دی دا استغفار چې کوي نو دا ځکه کوي چې دا څنګه د الله عبادت پکارو نو اکه شان مونږ نه کړیش ما عبدناک حق عبادتک ما عرفناک حق معرفتک څنګه چې د الله معرفت حاصلول پکار دی اکه شان هم مونږ د الله معرفت حاصل نه کړو څنګه چې د الله عبادت پکار دی مونږ هغه شان عبادت نشو کولی او بس خلق به وایي به خاصان خدا ملک خدا تنگ نیست پای گدا لنگ نیست داسې نه چې شته نه خلق به وي خو لیکن مونږ کمزوري روجه به مکه شان نه وي نیسلی غیبت به هم پکې کړي روجه به هغه شان نه وي نیسلی چغلي به هم کړي روجه به هغه شان نه وي نیسلی ذکر اذکار به هم نه وي کړي پکې روجه کې به هم د حلال او د حرامو تمیز نه وي ساتلی نظر به هم غلط استعمال شوي نو د سوچ خبره خو ده که نه الله چې څنګه روجه په غواړي الله وي ته تقوادار شي نو هغه په دې ټولو کاملو صفاتو پوره پکار ده که او دا خو هغه شان نه شوه که نو د دې وجې به استغفار کې د دې وجې به خدای نه بخښنه طلب کې چې خدایه دا دومره اهمه میاشت دومره غوره ورځې دومره مزیدارې ورځې دومره د رحمت نه ډکې ورځې هغه ورځې چې کوم ورځو باندې ته بخښنه کې ته خلکو ته معافي کوي د خلکو مستقبل سمې زمانه هغې کې چېرته کمې کوتاهي نه وي شوي زمانه خطا نه وي شوي نو استغفار به کې الله دې توفیق راکړي نو صرف شکر نه شکر به ادا کې په عبادت باندې چې الله توفیق ده بس د الله شکر ادا کول لګیا ہے
ورسری با استغفار کې بدی باندې چې اسنا چرترانه خطا شي ځکه یو عام ملمری تا کړی راځي ستا کور ته راځي ستا ځای ته راځي ستا هغه سره واسطه ډېرې بس داسې ځي راځي نو هغه کله ناکله سړي نه داسې اخوا دې خوا موشي نو بس سړی بل ټیم د هغه حق ادا کړي یا خوشحاله شي خو یو داسې مېلمه دی چې تا لوی شخصیت راوښتی دی یا یو لوی مېلمه ستا ځای ته را روان دی نو د هغه هغه شان اعزاز او استقبال هم زیات لکه تاسو مثال په طور جلسه کوئ دا علاقې ناظم راځي د کلي راځي وغیره نو هغه له یو شان تاسو پروګرام کوئ اوس که وزیر اعلی راځي یا د پارټۍ مشر راځي نو د هغه بیا پروګرام بدلي هغه له خو بیا د یونین کونسل خلک نه د یو کلي نه راغونډي هغه له بیا د هغه ځای نه میرین هم ټرالي راډکې د هغه مثال په طور موږ نه ټرالي راډکې د بل ځای نه هم راډکې چې وایي ده ته که دا د پارټۍ کې وي او که نه وي که د خلک وي او که نه خو چې دا میدان ډک وي چې زه ونه شرمېږم نو دکه شان دا میاشت د روجي دا ډیره اهمه ده دا ډیره لویه ده ډیره عزتمنده ده نو دې کې ډیر اهتمام پکار دې کې د الله رضا کول ډیر پکار دي دې کې د الله خوشالول ډیر پکار دي دې کې د ګناه نه ځان لرې کول ډیر پکار دي او خدای دې معافي وکړي موږ په دې ټولو کې کمزوري کوو موږ په ګناه باندې ایله نه کوو د بل مسلمان په جنګول دا ټول ګناهونه دي غټ غټ په دې ایله نه کوو د بل مسلمان ته په سپک کتلو ایله نه کوو د روجي په شانه هم میاشت کې موږ ځان ته درانه ګورو بل مسلمان ته سپک ما کله عبادت وکړو نو بیا داسې پسترو کې پترسترس ګورم چې لاخیره دا کس خو صرف جمعې لاره دا کس خو تراوی نه کوي دا کس خو روژه نه نیسي دا ستا دې سره سویم ته ورته واز او نصیحت خپلو که زمون کار دی خبره رسو سپک کتل ستا کار نه دی ګناه ته سپک وګوره چې دا کار یې ټیک نه دی خو بنده ته به سپک نه ګورې انسان ته به سپک نه ګورې من اته چې کله دی بنده ته سپک ګورې مسلمان ته سپک ګورې نو د دې معنی او مطلب دا دی چې تا ته خپل ځان اوچت ښکاري تا ته ځان څه شي ښکاري نو تکبر خو د خدای خوښ نه دی تکبر عزازیل را خوار کر بزندان لعنت گرفتار کر دې تکبر شیطان د کم ځای نه کم ځای ته راورسو خوار او زار نه کو شیخ سادی صاحب وایي د عمر خوار کر بزندان لعنت گرفتار کر داسې کو چې د ټول عمر جیل ته ورويشته او داسې جیل ته چې د لعنت جیل دی الله دې وسه دا دې تکبر ورونه رس من حسد پر روجه کې نه پریدو چې بل ملګری کلیوال رور خپل دا زمون نه لږ خشي نو وای چې دی ولې خش او مفتی حسن سے ډېر خپل خبره او تا سره خوا کې د چا دکان دی او ستاغه نه چلیږي دا هغه په چلیدو تا سره یو کس کاروبار کوي دا هغه چلیدو ستاغه نه چلیدو تا سره یو ورور دی په خو دی او تا کشان نه خواري کوا د دنیا په اعتبار سره خواري نه ذکر څه په خواري دي د دنیا خواري کوا تا هغه شان کړي نه خواري خو ورساري هغه دعا کوا چې خدای پاکه دل نورم د رزق زیات کې خدای د دې کاروبار کې نورم برکت واچي نو چې ته کله هغه دعا کې مفتی حسن صاحب وی دا هغه دکان په پرش چلیږي خو ستا دکان په عرش چلیږي تا پسې د نیکو میټر روان دی الته او حدیث کې راځي د نسائی شریف حدیث دی وی دا ټولو نه بهترین دعا چې قبلېږي دعا الغایب لغایب چې یو کس غیب دی نشته ستا زوی دی دلته نشته تا ورته دعا کوله
ستا ورور دی نشته هغه ته پته نه ته ورله دعا کې، ستا کلیوال دی نشته ته ورله دعا کې، ستا ملګري دی نشته ته ورله دعا کې، هغه سر کې غزي والی ته ورله دلته نه دعا کې ته خو پته نشته، هغه سعودي والی ته ورله دعا، هغه امریکا کې مسلمانان دي ته ورله دلته نه دعا ته خو پته نشته. نو دا دعا د ټولو نه ښه قبلېږي رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي. او بیا داسې قبلېده نه رسول الله صلی الله علیه وسلم همدکې پسې بل حدیث کې فرمایي، د حدیث مفهوم دی دا فرشته ورته سر ته ولاړئ کله چې ته خپل ورور مسلمان ته دعا وکړي او ته ووایې چې خدای پلانکي خیر چې دی یا دا زما د ورور مسلمان ته یا د مشر ته یا د کشر ته دته ور نصیب کړي اگر چې ما سره بد کړي دي دا نو فرشته وای چې خدای دې دا ټول تا ته د دین زیات در نصیب کړي. دا خو ته د ځان لپاره حقیقت کې سوال کې ټول امت لپاره سوال کې د دې وجې تاسو ته پته ده احادیثو کې راځي چې د هغه امام خدای دعا نه قبلوي کوم امام چې په دعا کې بخل کوي. بخل د امام څه شی دی چې دې صرف ځان ته دعا کوي او مقتدی ته دعا نه کوي. نو دعا کې بم بخل نه کې رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې صحابي ته وای هغه وای چې خدای دې ما ته بخنه وکي او خدای دې تا ته وکي. رسول الله صلی الله علیه وسلم رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته نه او ساعت ساعته په دعا کې څه کوا او ساعت ساعته. نو ما درته وی هم میاشته ده دارا روانه ده د شمار او هغه رز خو به تو صبح سو د شمار لحظې وي هغه چې دغه لاړې او دغه بس لږ وخت تیریدونکې د کچرته ژوند وو اختر به وینو که ژوند نو او نیټه مخکې پوره وه نو بس کېدای شي د هغې نه مخکې لړ شو. خو اصل خبره دا ده کم اعمال رانه د نیکۍ شوي په دې باندې د الله ډېر زیات شکر ادا ما درته وي ډېر خلک به په دې ښکلو مزیدار او اسانو روجو کې به مغې روجې نه نیسل. نو دا د الله احسان دی چې موږ ونیسلې. که یو کس کمزوري وي که مضبوط وي یو کس بس چې دا روجې نیسلې په دې د خدای شکر ادا کړي الله دې د نور توفیق راکړي. یا نور اعمال انسان کړي نو په دې د کلکه د الله شکر ادا کړي. څومره نوافل لیکي د الله حمد و ثنا دی وي سبحان الله وبحمده سبحان الله العظیم الحمدلله سبحانك اللهم سوره فاتحه څومره چې د الله حمد و ثنا کولی شي ورسره دی توبه وباسي لکه چې خدایا اهم ذمہواری وه اهم کارو خلکو چې دا اهم ملمه راغلی که نه نو هغه بار راځي ادرسوي څه کم خو نه دی جي بیا چې کله ځي خفه نه شي که شانم ستاسو خیال نه وساتلی خو نو دا چې زمونږ نه ځي نو چې الله ته سوال کو چې خدایا هسې نه څه خطا رانه شوي او د آخري حدیث چې د هغه خیرو مصداق ونه ګرځو چې رسول الله صلی الله علیه وسلم په منبر تشریف فرماو او وی فرمایل جب آمین. بیا د صحابه تاسو کې تاسو هنن درې پیری امین وینو یو پکې داو چې جبرئیل امین وی چې دا میاش چاته ملو شي او دې داسې اعمالونو کې چې په الله ځان او بخي نو الله دې هلاک او تباہ کی. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایل آمین. او د دې هیرون علاوه د هلاکت کم دی چې یو چې هیرو ته مانړي دا کم دی چې وای او کس لا لاس لا ګوتلا خلیلا کټلا پوزیلا هغه د خدای بخنه راوړي او دی الله تسوالونه کی دی الله ته زاریونه کی او داس دا خدای درد د چینه سٹاک نه دی چې بابا ختمي کې بس توبه واسه کی دي چې په دې توبه د خدای ژوندۍ بدله کی دي چې د دینه پستا ژوندۍ سم خلکو د اوس نه ارادي کړي چې تو ورته وې مثال بل زو ملګری سره لګیام چې اختر پسې بداسي مانځه پسې اعمال ساره مانځه پسې سورۃ یاسین وایدا ده ویزه بیا منځل نه پاسم کنه دا خو روجه کې پاسو نو د سره منګه اراده خو تو کا کوشش خو تو کا کنه ته خو د خدای پاک نو غواړم دا سوال من کو کنه چې خدای پاک اولاد می خو کې پلان کې خو کې د دې سوال خو کا پیمان و ډیر خلکو به دا سوال هم نه کوي چې خدای پاک دې د پر به جړام نه کړي چې خدای پاک ما د سحر دی مون نه پاسو ټیک تا منګر څه چې دی هغه داسې کو ودل خدا سوال بم ډیرو خلکو نه کوي دام د سوچ خبره ده کنه چې تاسو دومره فکرم نشته چې پاسې خواسم نه خو الله ته دې زارین نه دا کړی چې دا زه یو خطا حکم چې ذهن کې دومره وي دومره فکر هووي چې زه مثال زمانه یو ګناه کیږي چې دا وی دام لوی خبره ده
چې ګناه ته ګناه وې دا ډېره لویه خبره ده. نو چې کم از کم اخیره لحظې دی الله مونږ اراده وکړو چې ان شاء الله زه به باسم. خدای زما کلکه اراده ده زما زه به خامخا باسم. خو په کلکه ووایه الله زمونږ رب دی ان شاء الله الله به توفیق راکړي که خدای زه به باسم. ما ته د دې تیر راته معافي وکړه او توبه به چا ته وباسو؟ خو الله ته به وباسو که نه. که اوس نه وباسي رس پس به وباسي رس نه وباسي کال پس به وباسي او څه پته لګي کال ته سم نه شو بیا به څه کوو رس ته سم نه شو بیا به څه کوو. نو الله ته به کلکه توبه وباسو ښه او اراده به کوو چې آینده به ان شاء الله د رمضان په شان نیک اعمال کوو. الله دې راله توفیق راکړي. توبه به وباسو استغفار به کوو الله ته او دا نیک اعمال چې دي دا لږه لحظه پاتې د پدې کې نورم زیات سم ډېرې کو د الله د رضا هیڅ پته نه لګي په کومه غاړه ستا تقدیر بدلیږي هیڅ پته نه لګي چې ستا په کوم وخت باندې دعا قبليږي هیڅ پته نه لګي چې په کوم وخت الله ته نږدې کېږي. نو لږ وختونه پاتې دي چې الله تکلکه توبه مباسو په تیر اعمالو په نیکو شکر وباسو کله چا نه کمی کوتاهي شوي په هغې توبه وباسو کلکه او آینده دپاره د لږه لحظې بیا د نور ژوند دپاره کلکه اراده وکړو چې الله د نیکو توفیق راکړي. خدای ته الله دعا جهان خیر ولري الله من کې اخلاص پیدا کړي.